مولانا روم صاحب چې کله دا شمس التبریز بابا رحمت الله علیه سره مریدین وکړي درس وکاو. شمس التبریز بابا راغې کتابونه پراتو درس شروع دی ورته دا تاسو درسو کې زه په پوه نه شم دا څه دي. مولانا روم صاحب ورته وی زازا ملنګ سړی دا علم قال لته په څه خبرې ویخه اکور ته لاړو ا کتابونه راواغستل ته مدرسه کې وډن ټوله پټن کې واچو چې مولانا روم صاحب راوته ډېر خپه دی خو زما ته به یې وکړه دا لسو دا خو په ټولې پاڼې خرابي په خپه یې ویا وروي دنګل لیر جوړ ډنډو کتاب به راويست څنګه به ورکه داغه نه بغیر پورته شو. دا شمس تبریز بابا رحمت الله علیه کرامت مولانا روم صاحب ورته وایي چې دا څه شي دي دا څه کیسه ده او ورته زازا مولا سړی دا علم حال دی ته په دې خبر نه جواب ورته او دا علم قال لګن دا ورته دا علم حال بیا مرید او چې کله مرید شنو د هغې نه بعد مثنوي کې سوای هیچ شاگردی نشد استاد کار تا شاگردی شکر ریزی نشد مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. اے یو حلوائی مټیانو والا چې خلک څومره سپک ورته ګوري دا کلم حلوائی جوړېدی نشي چې یو استاد شاګردي ونه کړي. دا د خدای دوستی وای دومره کم اصل شی دی چې دا به بغیر د استاد حاصلي تا څه جهل دی چې یو حلوائی جوړېدی نشي بغیر د استاد نه نو د خدای تعالی دوستی به بې پیره څنګه حاصله شي خامخا به پیر ورکې نیسي مرشد. بیا څه وایي مولوی هرگز نشد مولای روم مولای روم تر هغې پورې مولای روم نشه دا شهرت پیدا نه تا غلام شمس تبریزی نشد تر څو د شمس تبریز بابا رحمت الله علیه مرید نشو. چې مرید شو کله بیا مشهور شو په شمس تبریز بابا مشهور شو په مولانا روم باندې مسماش نو بیا یو ځکه څه وایي مغز قرآن مغزرا برداشتم پوستا بردیگران بگذاشتم یو ځکه وایي په مغز د قرآن مغز چې دی دا ما راواخیست صوفیو او پوټکې مې نورو ته ورکړی هغه د دې ترجمه کې سیر علام النبلا باطن کلب و ظاهر کالقشر پوټکې مغز صوفیو خوړه ظاهر علماء ظواهر ته ورکړي. بیا فرمایي کل آیت ظاهر و باطن دارنګ علل متناهیه اول جلد 3 صفحه حضرت علی سے فرمائی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول